من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دا الله سبحانه وتعالى حمد ثناء او محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باندې درود و سلام نورستا زما محترم و معزز دا میاشت د رمضان المبارک د خیر او د برکت میاشت ده. الله سبحانه وتعالی من سره په دې میاشت کې خاص مهرباني خاص رحم خاص فضل کړی دی. هغه دا چې د میاشت د خطو سره جنت دروازې راته کلاو کړي دي او د جهنم دروازې بندې کړې دي او سرکش شیطانان راته تړلې دي او بیا مونږ ته وایي سابقوا الى مغفرة من ربکم. ازما بندگانو تاسو سره ما دا احسان وکړو چې جنت مې درته کلاو دروازې مې درته کلاو کړې دي جهنم دروازے میں درته بندی کړی دي او سرکش شیطانان میں درته تړلي دي. خو تاسو څو کوي سابقوا الى مغفرة من ربکم. وړاندې شي مسابقه کوي یو بل نه وړاندې شي. څه شیطان الى مغفرة من ربکم خپل رب مغفرت تا د خپل رب مغفرت حاصلولو ته یو بل نه وړاندې شي مسابقه وکړي. وجنة عرضها السماء والأرض. هغه جنت ته چې د هغې په پلنواله د اسمانونو او د ځمکو پر دی. تاسو مسابقه وکړئ وړاندېوالې وکړئ. دا جنت چې پلنوالی ځمکه او د اسمانونو مره دی دا د چا لپاره دی
اعد للذین آمنوا بالله ورسوله دا جنت تیار کړی شوی دی د هغه خلقو دپاره چې په الله ایمان وي او په رسول باندې ایمان وي زما محترم و معزز الحمدلله دا الله احسان دی په مونږ باندې چې مونږ ته هغه ایمان نصیب کړی دی چې هغه د کتاب او د سنت سره موافق دی هغه متابعت د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نصیب کړی دی چې هغه د کتاب او سنت سره موافق دی نو الله فرمایي ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د اسمانونو د ځمکو فراخي مره چې څومره فراخ جنت دی دا د الله فضل دی دا د الله مهرباني دی دا د الله رحم دی یؤتیه من یشاء ورکی هغه چاته چې خوښ شي چا د پاره خوښیږي الله پاک سابقوا الى مغفرة من ربکم څوک چې مسابقه کوي د خپل رب مغفرت ته دا فضل الله پاک هغه خلق ته ورکوي والله ذو الفضل العظیم دا الله ډېر لوی فضل دی الله خاوند ډېر لوی فضل دی انسان چې لږوندې حرکت وکړي لږوندې کار وکړي لږ عمل وکړي الله سبحانه وتعالی د هغې ډېر قدر کوي او په هغې باندې ډېر څه ورکوي الله پاک د خپل بنده نه بانه غواړي د نیکي چې ته نیکي وکړه زما فضل ډېر بسیع دی او ډېر فراخ دی د دې وجه نه علما کرام فرمایي یو څو شیونه دي په هغې کې مسابقه پکار دی یو د هغې نه وخت دی یو صحت دی بل مال دی بل علم دی بل ځواني دی او د دې ټولو په باره کې به الله سبحانه وتعالی موږ نه تپوس کوي صحت په باره کې به تپوس کوي چې انسانه ما تا ته روغه سټه درکړې وه تا په دې کې د الله د رضا دپاره الله د مغفرت دپاره وجنت عرضها السماوات والارض سماء والارض دپاره څه کار دې کړی دی الله به دې وخت تپوس کوي چې ما تا ته 80 کاله 80 کاله 50 کاله عمر درکړو په دې عمر کې تا څه کړي دي او د صحت په باره کې هم دغسې تپوس کوي مال په باره کې به تپوس کوي چې ما تا ته هر قسم مال درکړی و ته مې بې پروا کړی وي ته مې غني کړی وي نو تا په دې مال کې څه کړي دي مسابقه دې کړی دی الی مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماء والارض او بل به د علم په باره کې تپوس کوي چې عالمه ما تا ته هر قسم علم درکړو د کتاب علم مې درکړو د سنت علم مې درکړو تا په دې علم کې څه کړي دي او د ځواني په باره کې به درنه تپوس کوي چې تا ته مې ښه ځواني درکړو ښه باډي مې درله درکړو ښه روح صحت مې درله درکړو تا په دې ځواني کې دې څه کړي د دې وجه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي
دا کم سست خلق چی دی سست خلق غافل خلق بیکار خلق آگئی پبارک کی فرمائی لا ينتظرون الا فقرا منسیا چه دوی مسابقه نکی دوی ستا انتظار کئی ولی نکی نیکیانو تا ولی نوڑان دکی دوی بل هیچ شی انتظار نکی الا فقرا منسیا مگر دا سی فقیری دا سی ناداری دا سی غریبی منسیا چه هر سی رون کی وید دینا سڑے چه فقیر شی غریب شی نادار شی بال بچ ور باندې پغاړی نو هغه نه یو دوه خطا وی دا مسابقه چې نه کوي تاسو څه انتظار کوي دې خبرې ته انتظار کوي چې در باندې داسې فقر راشي چې هر څه در نه هیر شي او غنم مطغیا یا د داسې مالداری انتظار کوي چې هغه سرکشه کوونکی ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى الله فرمایي چې انسان سرکش شي کله چې دی بے پروا ویني بے پروايي ویني چې زه مالدار یم ما چاته څه حاجت دی زما ملاتړ دی زما اولاد دی زما دکانونه دي زما بارګینونه دي انسان سرکش شي الله ورنهیر شي تاسو دې خبر انتظار کوئ غنم مطغیا او حرم مفندا یا تاسو د داسې بوډا توب انتظار کوئ چې هر څه ختم کی دماغ درنه ختم کی سترګې دید درنه ختم کی وګونو اورېدل درنه ختم کی دا اندامونو قوا درنه ختم کی دا هیڅ هم نشي کولی تاسو داسې بوډاتوب خیال انتظار کوئ عمل ولی نه کوئ سارقوا الى مغفرة من ربکم سابقوا الى مغفرة من ربکم د خپل رب مغفرت ته مسارعه مسابقه یو بل نه وړاندې کېدل ولې نه کوئ څه ته انتظار کوئ او موتا مجهدا یا د هغه مرګ انتظار کوئ چې هغه کفن دفن ته تیاری کوي مرګ راشي کفن دفن چې کوم دنو د هغې تیاري وشي ایسته چې کوم دنو په خاورو کې خښ شي بیا هیڅ هم نشي کولی ټول اعمال د دې منقطع شي دنه مگر هغه درې څیزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اب الدجال یا تاسو انتظار کوئ د دجال د راتلو فشر غائب ينتظر دا یو بدترین غائب شی دی چې د هغې انتظار کولی شي او یا تاسو د قیامت انتظار کوئ والساعة ادهى وامر دا قیامت چې کوم د ټولو نه ډېر دهشتناک دی او ډېر تریخ دی تاسو څه انتظار کوئ سابقوا الى مغفرة من ربکم دا الله مغفرت ته یو بل نه وړاندې شئ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمائی اغتنم خمسا قبل خمسن پنځه شیونه ته غنیمت وګڼه مخکې د پنځو نه الله درته پنځه نعمتونه درکړي دي د هغه پنځو نعمتونو قدر وکړه غنیمت یې وشماره قبل خمسن مخکې د پنځو حالاتو راتلو نه
اول دا غین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی شبابک قبل حرمک د خپل ځواني قدر وکا په خپل ځواني کې الله پیژانا په خپل ځواني کې پیغمبر پیژانا په خپل ځواني کې عبادت وکا عمل وکا اطاعت وکا الله ته نږدې شه مکه دا بوډا توب نه چې بوډا شي بیا به هیڅ نشي کولای وصحتک قبل سقمک خپل روغواله جوړواله تندرستواله دا غنیمت وګڼه او دا چې د دې ته قدر وکا مخکې دا بیماری دونه چې بیمار شي سړی بیا هیڅ نشي کولای دا الله فضل دا الله رحم په مونږ باندې داده که په صحت په وخت کې تا دا الله بندگی کولو دا الله اطاعت دی کولو مغفرت ته دی مسابقه کوله او ته بیمار شوی الله تعالی ستا په بیماری په حالت کې هغه شی لیکي درته دا څومره دا الله رحم دی په مونږ باندې په کور کې ناست دي ته دا الله بندگی کوي دا الله اطاعت کوي دا الله عبادت کوي مسافر شي د سفر د وجه نه هغه بندگی نشي کولای نو الله رحم او فضل داده چې د کور کې چې څومره نیکان نکول هغه عمر نیکان په سفر کې هم درته لیکي نو لہذا دا خپل صحت غنیمت وګڼه د خپل صحت قدر وکړه وغناک قبل فقرک دا نعمت د غنا چې الله دل درکړې دې مالداری دل درکړې دې فقر نه اخلاص کړې دا غنیمت وګڼه د دې قدر وکړه په دې خپل غنا کې مالداری کې څوکا الله د پاره څوکا غریبانو خیال وساته کندورونو خیال وساته جماعتونو خیال وساته د مدارسو خیال وساته د طالبانو خیال وساته قبل فقرک استاد غریب کېدو مخکې الله دې مونږ معاف کړي مونږ ته کس معلوم دی هغه ته بیا 1000 روپۍ ورته ملاو شو د اختر ورځې وي هغه قربانیو کا مړه قربانی څه ته وایي بیا داسې حالات په ور باندې راغی چې د هغې سخر د هغې دپاره سوالونه کولو دا د انسان دا نه وایي چې ما سره مال دی او همیش به وي دا مال همیش به نه وي وی غناکا قبل فقرکا دا خپل غنا قدر وکا څه وکه په دې کې مخکې د غریب کېدو نه وفراغک قبل شغلک چې در سره څه کار نه وي په دغه وخت کې دا غنیمت وګڼو دا الله عبادت وکا مخکې د مشغوله کېدو نه چرته به نوکر شي او چرته به چې کوم دنو کار کوي بل څه به کوي نو بیا به عبادت نشي کولی اوس فارغ یي څه کار درته سره نشته وکړه څه الله دپاره وحیاتک قبل موتک دا ژوند دی غنیمت وګڼه دا خپل ژوند قدر وکړه خپل ژوند مقصد حیات وپېژنه مخکې د مرګ نه چې مر شي بیا هېڅ ته په دې پوه شه چې الله زه څه دپاره پیدا کړم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ته د عبادت دپاره پیدا کړی په دا ژوند دې په عبادت کې مصروف کا ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دو شیونه دي ډېر خلق په دغه دو شیونو کې تاوانیان دي
په دوه نعمتونو کې الله وته دوه نعمت ورکړی دی دا مخلوق په دغه دوه نعمتونو کې ډېر تاوانیان دي یو الصحة والفراغ یو صحت دی یو فراغ دی روغ رمټ دی دا الله بندگی نه کوي الله نه پیژني د آخرت د پاره څه کار نه کوي دا الله د مغفرت د پاره مسابقه نه کوي او فارغ دی هیڅ کاری نشته بس موبایل کې حرم دی دی خواړی او دی خواړی دی خواړی او دی خواړی هلکه دا فراغ وخت دی چې په موبایل باندې دا وخت خرج کوي الله په عبادت یې ونه ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوه شیونه دي چې خلق په دې دوه شیونو کې ډېر تاوانیان دي خپل تاوان کوي الله وی سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والارض دا مسابقه چې نه کوي دا وجه څه شی دی وجه خی د نیکانو ته چې نه وړاندې کېږي وجه څه شی دی په زړه کې د الله خوف نشته زړه کې د آخرت خوف نشته زړه کې د جهنم خوف نشته فرمایي من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل چا په زړه کې چې خوف وي که ظاهري طور باندې هم د دشمن خوف دی د شپې وځي نو نجات به ومومي که د آخرت خوف وي د شپې د په تیارو کې د الله بندگی کوا د الله عبادت کوا منزل مقصود ته به ورسېږي چې شی دی جنات عرضها السماوات والارض بیا الله پاک فرمایي ګورئ چې ته د شپې کار نه کوي مسابقه نه کوي دا الله بندگی نه کوي خبردار شئ الا ان سلعة الله غالیه دا الله سره چې کوم سامان دی او پتاي خرڅي هغه ډېر ګران دی ډېر اوچت قیمتي دی دا په غفلت باندې په خوبونو باندې په لهو لعب باندې الله ویرولو باندې دا نه حاصلېږي هغه سامان د خرڅولو څه شی دی هغه سلعه جنت دی الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه الله د بندگانو نه داغي مالونه او هغه نفسونه د جنت په بدله کې اخسته دي چې دا خپل نفس نشي ورکولای مال نشي ورکولای وقت نشي ورکولای خپل صحت نشي ورکولای خپل علم نشي ورکولای خپل ځواني نشي ورکولای نو بیا خو الا ان سلعة الله غالیه دا الله د خرڅولو شی هغه ډېر ګران دی ګوره چې هغه شی څه شی دی چې الله خرڅې پتا باندې هغه جنت دی ان الله اشترى من المؤمنين الله اخسته دی د مؤمنانو نه څه شی اخسته دی د مؤمنانو نفسونه د مؤمنانو مالونه بان لهم جنه دې په دې بدله کې چې دې ته الله جنت ورکوي انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې کله به خپل مرګرو کې لږ سستی ولیدو ډېر خلک داسې کړه جمعه خطبه کې خلک
خطیب خطبه ورکوي وایي زه مانځه ته به ورسېږم هغه مونځ هم پاتې شو نو زه آخري رکعت ته به ورسېږم سستی کوي سستی نو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نادا فیهم بصوت رفیع رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابو په میز کې اوچت اواز سره اواز به وکړو دې دپاره چې دا ملګري لږ بیخ شي دې دپاره چې دوی ملګري تیز شي په د الله په بندګي کې هغه اواز کې به څه ویلو آواز کے بیدا ویل المنیت راقبت لازمت اما الى الشقاء و اما الى السعادہ مر قریب دے لازمت خام خاراتلن کے دے دا سے مگنا چنشتر ان ساعت آتیت لا ریب فیہا باقی کے شک نشتر آواز بوکلو چی المنیت راتبت لازمت اما الى السعادت و اما الى الشقاء مرد نزدے دے خام خاراتلن کے دے یا بدبختی تا یا نیک بختی تا مسلمانا تا کوشش کا چی نیک بختی تا ورش ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابیو ابو ویل چې انا اول محدث فی الدنیا و دنیا کې اولنی محدث دیم صحابو د ټول اتفاق دی چې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ټول صحابو نه زیات احادیث یاد هغه د مرګ په وخت کې څه وایي سعدنا فی الدنیا والآن الهبوط اما الى الجنة و اما الى النار دنیا چوٹیو تا ورسیدو بلندیو تا ورسیدو چتو زینو تا ورسیدو ہر قسم حالات پا منگ باندی رالا ولگم را باندی رالا غنام را باندی رالا در پدریم را باندی راغلے سکونم را باندی راغلے ہر قسم حالات پا منگ باندی راغلے اس الحبوت دا کزیدو وقت دے اس دا کزیدل بسک شیوی اما الى الجنت و اما الى النار یا جنت تا یا جہنم تا دا دیو جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلہ چھے آواز بے اکڑو چت آواز سرا المنیت راتبت لازمت مرد قریب دے او خام خاراتون کے دے خود مرد نے پس دو چیزیں اما الجنت فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یہ وعدہ لبا جنت کی دی و بڑا لبا جہنم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بفرمائن انا النذیر والموت المغیر زیرون کے ما تاسو ایروم چی جہنم دے گو رئی دا اللہ عذاب دے گو رئی اللہ قادر دے ہر سکولے شدر باندی والموت المغیر مرگ حملہ کون کے در باندی زیرون کیم او مرگ چکم دین حملہ کون کے در باندی الساعت الموعد دا سزا او دا جزا که نیکی دی کرے داگے نیکی او که بدی دی کرے نو بد سزا داگے وعدہ چکم دے نو قیامت دے نن خدا تا ایسم نخکاری دا دار العمل دے پا دے کے با عمل کئی دا جزا او دا سزا کور آخرت دے وساعت الموعد قیامت چکم دے نو دا وعدے زیدے ارتبا چکم دے نو ستاخے گرو او دا بدگر بدی سزا و جزا در تمناوی
جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یوار مونږ ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه راکړو په خطبه کې دا خبره وکړو بادروا بالاعمال الصالحه اے خلقو نیک اعمال ته یو بل نه وړاندې شئ مبادره وکړئ یو بل نه وړاندې شئ قبل ان تشغلوا مخکې مخکې د دې نه چې مشغوله شئ بل خبره دا وکړو وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له مضبوط ساتي قائم ساتي هغه رشتہ هغه رابطه چې کوم تاسو او د الله په منځ کې ده کوم رابطه چې تاسو د الله په منځ کې ده هغه رابطه هغه رشتہ مضبوط ساتي پس سره بکثرت ذکرکم له دا الله په زیات ذکر کول الله چې څومره یادې هغه عمر درنه شیطان لري کی الله چې هیر کی شیطان در باندې وسوسه واچي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې کله اذان کیږي اذان شیطان د هوا وزي او روان دي تختی ترڅو چې د اذان आवाज اوري وسوسه نشي اچولې دا نه لري کیږي چې د الله نوم اخلي کله چې د الله نوم پرې دې بیا راشي د انسان او د هغه د مانزه په منځ کې حائل جوړ شي حائل وکثرت الصدقه دی او هغه رشتہ جوړ ساتي هغه ربط قائم ساتي د الله په ذکر سره او زیات صدقه کول سره او دا د الله ذکر جهرن علانیه او په پټه د دې خیال ساتي وي نو الله بچو کی ترزقون وتنصرون وتجبرون الله بتاس رزق در کی الله بستاس مدد کی الله بستاس په غمونو باندې ما زړه باندې پټه ولګي رزق د الله په لاس کې دی مدد د الله په لاس کې دی صحت او روغواله د الله په لاس کې دی چې ته د الله بندگی کوي نو الله به در سره دا کار وکړي وې انسان عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي اے انسان ته یو ملما او دا مال چې کوم در سره ده دا یو عاریه ده ما من احد منكم اصبح الا وهو ضيف څوک چې سبای کوي په داسې حالات کې چې هغه ملما وماله عاریه د سره چې کوم مال ده دا داسې مال ده لکه چې د په سوال راغوښته وي د بل چانه نو والضيف مرتحل والعاریه مودات ملما همیش د پاره نه هغه کور بل دی هغه روان او دا پردې مال چې کوم دی نو دا مودات ده دا بخامخه ته ولا ورکړي لہذا ما محترم معززو مونږ الله سبحانه وتعالى دا غواړي چې سابقوا الى مغفرة من ربكم خپل رب مغفرت ته یو بل نوران دي شي الله سبحانه وتعالى دي مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او ما محترم و معززو دا یو بل نوران دي کېدل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې لا حسد الا فی اثنين حسد نشته مگر په دو چیزونو کې یعنی سیالی نشته مگر په دو چیزونو کې
یو هغه چې الله یو کس ته مال ورکړی وي هغه د الله په لاره کې په هر ځای کې لګوي او ته افسوس وکړې چې کاش ما سره هم دومره مال وی څنګه چې دا زما ورور الله په نوم باندې ورکوي نو زه به هم ورکوم ما به هم ورکولی او یو عالم دی علم خورئ او بل دا وی چې کاش ما سره هم داسې علم وی چې ما هم دا علم خور کړی وی لہذا مسابقه په نیکي کې پکار دی یو بل نه وړاندې کېدل پکار دی چې دا نیکي کوي زه ته بلاوالم چې نه کوم الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي او الله سبحانه وتعالی دې ليلة القدر چې کوم خیرات او برکات دی او د دې په موږ باندې نازل کړي او موږ ته دې الله سبحانه وتعالی د دې خیر و برکت راورسه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين. سبحان